بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الاسم إما مذكر وإما مؤنث، فالمؤنث ما فيه علامة التانيث لفظا أو تقديرا، والمذكر ما بخلافه. پدې عبارت کې مصنف د جنس په اعتبار سره د اسم تقسیم کوي چې جنس په اعتبار سره اسم په دوه قسمه ده، یو مذکر ده او بل مؤنث ده. مصنف دته د فل مؤنث نه د مؤنث تعریف کړی ده چې فل مؤنث ما فيه علامه التمییز لفظا او تقدیرا، چې په غیر کې د علامت د تانیث علامت وي. مؤنث هغه اسم ده چې په غیر کې د تانیث علامت لفظا موجود وي یا تقدیرا وي. بکې پوه شئ په لفظا مثال بس شي لکه طلحتو، څه شي لکه طلحتو، او تقدیرا مثال بس شي لکه ارض، چې فصل کې دا ارزاتون و ارزاتون و ومتوجه نه پته ولګی دا التصغیر نه ومقیدا ویل دا نه کتابونو کې شی التصغیر والتکثیر تردان الاشیاء الى اصله، دا قاعده مو ویل دا چې تصغیر او تکثیر جمع تکثیر دا شیخ په اصل طرف ته بوزي، نو خپل اصل طرف ته بیاي. ٹھیک شو کنه چې تصغیر او تکثیر شیخ په اصل طرف ته بیاي. ٹھیک ده نو چې د ارزون تصغیر او ریزاتون راغله، تصغیر سره او ریزاتون راغله، نو پته ولګی چې په ارزون کې اصل کې سوا تا موجوده وا. پوه شو کنه شو په تقدیرا باندې پوه شو ولفظا باندې پوه شو خاص مخکلار شو. والمذکر ما بخلافه، ومذکر هغه چې د دې خلاف وي. څه مطلب دا ده چې په غیر کې علامت د تانیث نه لفظا موجود وي او نه تقدیرا موجود وي. علامت التانیث ثلاثه، علامات د تانیث درې دي. بیا به ذهن ته خبر ورسي چې مخ په ولا کې ویلي وو چې علامات د تانیث څلور دي. څلور دي. نو مصنف بیا ویلي چې علامات د تانیث درې دي. کوم یو کې اختلاف ده، کوم یو ته حذف کړل. پوه شئ نو په خبرې مخ په ولا کې ویلي وو چې علامات د تانیث څلور دي او مصنف پرته وسی چې علامات د تانیث درې دي دا ویلي. ځکه چې د علامات د تانیث دوه جهته دي، دوه طریقې دي. چې کوم خلق دا یایي چې تای مقدره او تای ملفوظه یو ده، نو هغه یې چې علامات د تانیث درې دي. تا دا مطلقاً بس که مقدر وي که ملفوظ وي علامت دا شو یا الف مقصوره بل الف ممدوده. او چې کوم خلق دا یایي لکه مو په ولا کې ویډیو مصنف د پیله کول مطابق خبره وکړه کنه درې کړو. او چې کوم خلق دا یایي چې تای مقدره ځون ته علامت ده او تای ملفوظه ځون ته علامت ده، ٹھیک ده، نو غوي چې څلور دي. هغه چې څلور دي کوم تای ملفوظه، تای مقدره، الف مقصوره او الف ممدوده. تای ملفوظه مثال بس شي لکه طلحتو، الف مقصوره مثال بس شي لکه حبلى، الف ممدوده مثال بس شي لکه حمراء، او تای مقدره مثال بس شي لکه ارزون چې په اصل کې ارزاتون و او متچته نه پته ولګی چې ارزاتون و، تصغیر نه پته ولګی چې ارزاتون و. ځکه چې تصغیر او ارزاتون رسي او مدا قاعده وی التصغیر والتکثیر تردان الاشیاء الى اصله، چې تصغیر او تکثیر شیخ په اصل طرف ته بیاي، چې په تصغیر کې تاشته نو چې په ارزون کې تواصل کې د ارزاتون و. پوه شئ په خبره باندې پوه نه شئ. یا دار، څه شي دار، دا مؤنث ده ویلې ځکه چې د کتاب مقدر ده او متچت نه پته لوي چې کتاب مقدر ده ځکه چې د تصغیر رسي دویرتونه. ٹھیک ده کنه په تصغیر کې تا ده نو پته ولګي چې په دارون کې هم تاسو لیکو دا دارتون و، دا څه و دارتون و. پوه شئ په نو اسم اما مذکر، اسم بیا مذکر وي او اما مؤنث یا مؤنث وي. نو فالمؤنث ما فيه علامه التانيث، مؤنث هغه چې علامت د تانیث وي لفظا او تقديرا، لفظا یا تقديرا. والمذکر ما بخلاف، مذکر چې د خلاف وي. علامه التانيث ثلاثه، علامات د تانیث درې دي. التاء كطلحه، والالف المقصوره كحبلى، والالف الممدوده كحمراء. والمقدر انما هو
هو التاء فقط مقدر بس صرف تاوي تا چې الف مقصوره الف ممدوده مقدر نشي کېدلای کارزن و دارن بدلیل اورزاتین او دویراتین پوه نشئ په پوه شئ په لکه څرنګه تا ملفوظه کېدلی شي نو تا مقدرام د اسم علامت کېدلی شي خو الف ممدوده او الف مقصوره د نور علامات د بس ملفوظ وي مقدر نشي کېدلای پوه شئ په الف مقصوره دا به تانیث علامت الوی چې کله د کې درې شرایط موجود وي څو شرایط پکې موجود وي الف مقصوره دا به د اسم علامت الوی چې کله په دې کې درې شرایط موجود وي یو دا چې درې حروفونه بعد بوي که درې حروفونه بعد نه وي نو دا به الف مقصوره د تانیث علامت نه وي لکه فتا چې د کې د الف مقصوره دوه حروفونه بعد ده نو فتا مؤنث نه ده دویم دا چې الحاق د پوره بنوي کالب مقصوره د الحاق د پوره بیا می تانیث علامت نوي لکه ارطا چې په اصل کې ارطن و دا د الحاق د پوره د کې الف مقصوره لګیدل چې دا د جعفرون سره ملحق شي رباعي سره رباعي سره د الحاق د پوره جعفرون سره د الحاق د پوره د په اخر کې څه لګولې ده الف مقصوره لګولې ده پوه شئ لکه څه شی ارطا دی په اخر کې الف مقصوره لګیدلې اصل کې ارطون و خدای جعفرون سره لاحق کولو دی وجنه څه دی وجنه چې جعفر سره لاحق شي دا پوه شئ بل دریم نمبر شرط څه ده چې زیادت د پوره بنوي کالب مقصوره د زیادت د پوره لګیدلې وي سم په اخر کې اندام تانیث علامت نوي لکه قبا ثرا څه شي قبا ثرا په دې کې مالب مقصوره ده خدا د زیادت د پوره ده څه د پوره ده زیادت د پوره وسی ثم المؤنث على قسمين بیا مؤنث په دوه قسمه ده یو مؤنث حقيقي ده او بل غیر حقیقیه لفظی مؤنث حقیقی څه ته ویل شي هو ما بإزائه ذکر من الحيوان چې دغه په مقابله کې مذکر حیوان وي لکه امراه وګورئ کې مذکر حیوان څه ده کنه لکه اوس بقره په مقابله کې څه کنه څه شي ده بقره بیل ټیک ده کنه وغه اشته پکې پوشي لکه امراتون و ناقتون دو مصنف مثال څه ورکړي لکه امراتون دې مقابله کې رجل نشتا ناقتون دې مقابله کې جمل شتا ده اوخه ٹھیک ده کنه نو دا عام ده کپ الف مقصوره سره مؤنث وي لکه حبلا یا الف ممدوده سره مؤنث وي لکه نفسا نفاس والی عورت او حبلا حامل عورت ته ویل شي یا حیضا حیض والی عورت الف ممدوده سره حیضا حیض والی عورت پوه شئ والف مقصوره سره چې مؤنث وي هغې مثال به څه شي لکه حبلا څه شی لکه حبلا یا تا مقدره سره وي لکه هندون پس سره وي هندون چې تای ملفوظه پکې وي او مؤنث حقيقي وي لکه فاطمه تو پوه شئ په ولفظین وقلب لفظی هما بخلافه مطلب چې هغې په مقابله کې مذکر جندار نه وي لکه ظلمتون ټیک ده کنه پوه شئ تاریکی اوس دې مقابله کې مذکر حیوان نشته پکې عینون دې په مقابله کې مذکر حیوان نشته ده وقت عرفت احکام الفعل اذا اسند الى المؤنث فلا نعيدها چې تاسو د فعل په بحث کې دا ویلو چې کله د فعل اسناد مؤنث طرف ته وشي نو فعل مذکر وړو که مؤنث وړو چې د ملتخب په تفسیر باندې ویلو چې دلته کې دوباره ذکر کولو ضرورت نشته بس ته